د 400 د شوګر مل د ځمکې د خرڅېدو په ضد د علاقې ولس احتجاجي مظاهره کړې ده او وایي چې دا د دوی پدري جایدادونه دي او دا یې شوګر مل ته پخوا په دې عرض ورکړې وه چې مل به چالو وي او د دې علاقې ولس به په دې کې روزګار کوي خو مظاهرین وایي چې دا ځمکه د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر او د ډیپټي کمشنر 400 په جوړ توړ خرڅه شوه او دوی یې هیڅ په اعتماد کې نه دی اخیستی او اوس پکې پلاټینګ کیږي د دې مظاهرې مشر او پخوانی وزیر تعلیم محمد هاشم خان تور لګوي چې د 400 د ډیپټي کمشنر په شمول پکې د ځلې نور افسرانو بډې رشوتونه اخیستي دي نوموړی وایي چې دا ځمکه یې یوه مرله په 2,10,000 ورکړې ده او د دې خپله بیه 8,00,000 روپۍ مرله ده د ډي سي نواله د چپړاسي پورې دا پیسې اخیستلې شوي دي یو سړي له عرضي طور د سب رجسټرار دغه ورکو چارج ورکو هغه پیسې واغشتې هغه رجسټر کړه پټواري پیسې واغشتې هغه کاغذونه جوړ کړو ګرداوت پیسې واغشتې هغه کاغذونه برابر کړ ډي سي پکې انکوایري کوله هغه پیسې واغشتې هغه انکوایري داسې ګډه وړه کړه چې ویره موږ دې ملله چونکې دې باندې موږ ټیکس حکومت نه 4 کروڑه که 6 کروڑه واغشتو دا حکومت ته فایده وکړه یاره د عربونو روپو جایداد دی د مل پخوانو مزدورانو په استازیتوب د پړانګو ناظم علي خان ویل چې کومه ځمکه خرڅه شوې ده په دې د دوی خښتې او دوی به دا ځمکه هیڅ چاته پرې نږدي د 400 به هیڅ ډسټریکټ ته پته نه لګي زموږ د مشرانو د دې نه مم پیښتا نه مم منېشتا د بجلی دغه سیالي د ځمکو دال دی زموږ د کیسونو دغه پته نه لګي چې موږ په کم ځای باندې یو کم ځای دا دې ځان دونه نه خبرې دا انتظامیه څه شو دا دغه څه شو دا څه د پاره دا حکومت بیا د څه د پاره دغه مظاهرینو د 100 ساعتونو لپاره سړک هم بند ساتلی وو او فیصله یې وکړه چې د روزانه حساب به په دغه ځای کې احتجاج کولی شي د کیمرامین یاسر سره علب خان شیرپو خیبر نیوز 400